خپلو خواهشاتو بلار کڑائی دے چاچلو حدیثو انکار کڑائی دے چاچلو حدیثو انکار کڑائی دے خپلو خواهشاتو بلار کڑائی دے چاچلو حدیثو انکار کڑائی دے چاچلو حدیثو انکار کڑائی دے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د ډېر غټ منت زارینا بعد ځوان داوا ولیکله جواب داوا او زه د اوریدونکو ټول مخاطب کوم چې د څومره په تنقیحاتو کې ټوپونه وال د ډوک بوک پراډ او دروغ وګوره د جواب داوی دی یو لفظ ته وګوره د تنقیحاتو کم ټکی نه د فایده واغستا یو ټکی هم د فایده را نه اوس پته لګي هغه تنقیحات خالص د وخت ډکولو د پاره کول تا د اخبار احاد یعنی د نفس احادیث او د سی بو چې د اصول حدیث د قواعد په بنا چې کم صحت ثابت شي داغي د ظنیت او قطعیت تا خبره کوله د هغه قواعد په حواله د حاصل شوی ظنیت او قطعیت خبره ستا په دعوا کې کم زیاده تقسیم د اخبار احاد او متواتر ویراتو کو ګور دین بغیر ویډیو راګرانه دا توبه تا په خپل جواب دعوا کې هغه کې کم ټکی ته اشاره کړې را په ما چې د کم تنقیحات کړو دغه سي د سمندر ته وشتل او د انتظار کوونکو انتظار د زیات کو خو انشاءاللہ دا خو ابتدا دا اس کے آگے آسمان اور بھی ہے مولانا دشت صحرا اور بھی ہے انشاءاللہ تعالی بزستر گرنا کمد اللہ ففضل بیا یوزل وورا خبر واحد و متواتر تقسیم وی مانی که نمانی د ځوان بچیا د بوډان وسیا وګونه کولاو سپګمی ارتی سترګې وازي وګدا ما درته یو دی د سند راویان قتل او دی تویل چې دا خبر واحد دی او دا متواتر دی دا اصطلاح بالکل زمانم خو من حیث الاصطلاح بیا پاتې شو دا خبره چې دا لږ کسان نقل کی دا به د رسول الله خبره کله نه شکی وي او چې ډیر خلک نقل کی صرف دغه به رسول الله یقیني خبره او مفید د عقیده او د عمل وي دا خبره زه بالکل نه منم نو من حيث الاصطلاح لا مناقشه فی الاصطلاح دا هیڅ خبره نه ده لن مثال به در کم مثال تشبیه په کل امور کې نه چې یو سړی وي په قران کې سو سورته دي دوره یره په سورۃ الکوثر کې آیاتونه لګ دي او بقره کې ډیر دي یو سړی وي بقره به حجت وي په عقیده عمل دواړو کې او سورۃ الکوثر بنی ځکه آیاتونه پکې لګ دي مثال در کوم دا بلېونی وی ولی ټیک د آیاتونو کې کمی او زیاتې شته خو دواړه د قران سورتې نه دي او دواړه منزل من الله دي هم دک سے خبر واحد او متواتر منم ګولا چې افراد به کم او زیات بالکل وی لیکن چې کله په صحیح سند ثابت شو دواړه بدا سے په عقیده او عمل کې قبليږي لکه د الله کتاب او قران چې قبليږي او څنګه چې د الله کتاب یقیني او حق او سچ دی او هیڅ قسمه انقطاع او شک پکې نشته هم دک سے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث قطعی او یقیني پاتې چې مبارک فوری صاحب دی دا ټول خبره را روانې دي چې په یو ټیم په دی ودري غنو خون بونه کی ځوانا ستانه لن تنقیحات کو لن ما دې داوا کې ثابت شو او غیر ثابت شوه ټکی ویلې دی خیال دې وته وګوره تا د دې په جواب داوا کې هیڅ خبره ته اشاره نه کړې عرض مې داده چې تلغوند کې اشاره په صراحتن الفاظو کې او خپل داوا بیا وایم په مضبوطو الفاظو کې چې دا عوام په پوېږي چې دې کې ډوګ بوک سور دی او حقیقت سور دی نو دا خبر واحد خو ضعیف هم شتا او صحیح هم شتا او ظاهر خبره چې زمو حجت خبره په صحیح کې ده نو تلک د دې فرق د پاره وایا چې د رسول الله علیه السلام حدیث دی او پکره سند راغی دا سوالو لګزان سره د الله د نبی حدیث دی او بالکل پکره سند باندې راغی خو صرف خبر واحد دی تا د سره تولنه خوري آیا د رسول الله علیه السلام صحیح او کره حدیث خبر واحد دا په عقیده کې مکمل حجت نه دی کنه چې کله ضعیف حجت نه دی دا فرق واضح کړه ځوان بچیا
بل د یقین په مقابل د ځوان کې تاسو راوړی د خپل جواب دا وکي که تکلیف نه نو لږ د ځوان تعریف وکي داسې تعریف چې د یقین سره تقابل صحیح راشي. بل خبره محتب بالقرائن نو اول دا خبره واضحه که چې د قرائنو نه تاسو کم مراد اخلي په خپل زبان اطهر سره پاکي انداز کې وایي چې مزو کی اعمال ستا ټول موهومي دي که نه دي دا اخري تنقیح ده فی الحال یعنی ستا دا ټول اعمال چې ته څومره کې د اخبار احاد پوجا دا ته شکی کې لکه یقین دی پینشتا کشتا وضاحت سره وکا. نور ما خپل دعوه ذکر کړی و قربان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبه نه راوته او مونږ ته را رسیدلی حدیث کې یو سړی سره پروړي فقط یو سړی د سلف او د صحابه وغیرہ په دور کې صرف یو سړی خو هغه سند محدثینو قبول کو دروغجن نو دا هم په عقیده کې بکار کې هم په عمل کې بکار کې داسې یقیني به لکه قرآن. ټیک شو قربان زما په دې دعوه باندې زه دلایل شروع کوم او ستا چې څه تنقیحات وي جوابات بکیږي. یو به تنقیحات 2 او 3 نه زیاتونه بلکې د یو تنقیح جواب وشي الزام بني بلکې به صرف را یادو چې بلکې هم را یاد شي را معاد شي او جواب نشي نو خیر د بیا توانه بکو. د ټولو نه اول حدیث په دې خبره باندې چې د الله تعالی د نبی احادیث دا به اخبار احاد او متواترات ہوتا په اعتبار د حجیت او د قطعیت او ظنیت نشي تقسیمولی یو خبره. دویم دا به عقیده او عمل دواړو کې یو شان منلی شي لکه څنګه چې قرآن منلی شي. دې لپاره اول دلیل ځان سره نوٹ کړه سورۃ الحشر هم آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تاسو چې د الله تعالی نبی سهم درکې فخذوه نو هغه واخلئ وما نهاکم عنه فانتهوا چې سنم منکینو دا غینه منشه. اوس غوکې د طریقه استدلال تا ما آتاکم الرسول فخذوه دلته کې ما راغلی دی ما او دا خو د عربو اتفاقی قاعده ده خو ستا د تقلید او ستا د سفرې د ماتولو دپاره به ستا د بوتانو نه تاله حوالې در کوم. یاد ساته ماته به قرآن او حدیث پیش کې او ماته چې د سیدنا ابوبکر او عمر صاحب خبره پیش کې نو به دا ضروري وي چې دا به د مرفوع حدیث سره مقابل نه کني د عمر او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خبره به د مرفوع روایت مقابله کې حجت نه وي. نو چې زه د عمر او د ابوبکر صدیق صاحب باره کې دا نظر لرم نو نواب صدیق حسن خان اور مبارک فوری صاحب وحید الزمان دی برزان له یو طرف ته فلحال کې دی. البته ته مقلد استاده د خلکو نه خلاصي نشتا. نور الانوار متن کې وی منوما الاصل فيهما للعموم دا عام باس براواله. شرح کې بیا وی منوما بارکی فی اصل الوضع للعموم. نو دی آیت کې ما راغلی د عموم لپاره ما آتاکم الرسول اغه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درکې که اده خبر واحد په شکل کې درغه اور کاغه خبر متواتر په شکل کې درغه معنا دا که درکون کې لږ خلکو کډیرو خو آتاکم الرسول فاعل تو ګورا چې درکون کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فخذوه نو امر د وجوب د پر راضي ستانو لنوارو او ستا شاشي او ستا حسامي ټول په گوادي. نو د پیغمبر علی السلام خبره به اخلي ما که خبر واحدی ما آتاکم که خبر متواتری خو چې رسول واقع درکړي او سند سره ثابتي فخذوه نو هغه به اخلي که په عقیده کې فخذوه هغه به اخلي که عمل کې فخذوه هغه به اخلي که ظاهر د قرآن سره موافقي فخذوه که هغه به اخلي که ظاهر د قرآن سره مخالفي. وما نهاکم عنه فانتهوا او د سنه چې د رسول الله علیه السلام منع کوي ما د عموم د پاره ده که د خبر واحد په شکل درغه دا نه او که د خبر متواتر په شکل درله دا نه خو چې د پیغمبر اډر درغه فانتهوا منشا که عقیده کې د اسماء او صفاتو د تعبیل نه منع کړي هم منشا او که په عمل کې د جامد تقلید نه منع کړي نو هم منشا. دا د الله د کتاب ظاهر ده اور ظاهر به عمل کیږي په ظاهر باندې. عبدالعزیز صاحب البخاری اغوی لا يجوز ان يثبت بخطاب الشارع الا ما يقتضيه ظاهره بیاوی ان الظواهر قاطعه. دا زما استا اتفاق دی چې د نصوص ظاهر به معتبري. دا زما اولنی دلیل شو د دین مراد دا دی چې ظاهر به عمل باندې عمل کولی شي. نو د الله د نبی احادیث دا په دې دلیل شو که عقیده کی او که عمل کی
که خبر واحد په شکل درغه او که د متواتر په شکل درغه خو په دې باندې عمل کول ضروری دي فخذوه امر فانتهوا امر په دې حلتم ثابتېږي په دې به حرمتم ثابتېږي ځکه دا د عام بازاري سړي خبره نه ده دا د امام ابو حنیفه او امام شافعي یا د زید عمر بکر خبره نه ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده دا زمونږه دلیل شو اول طرز استدلال د سلف او اقوال به ان شاء الله پیش کیږي تاسو قربان په خپل جواب داوا باندې دلایل شروع کې اور د تنقیحات چم سمره وست جوابات کوي ان شاء الله الرحمن اوس به دود کا دود پانی کا پانی شي زائد خبرو جوابات چې پری خودي شي او په اصل خبره باندې توجه شي دی کې بخیر ان شاء الله او دا به اوس د عوامو د اصلاح سبب ګرځي چې د الله د نبی په حدیثو کې سمره طاقت ده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد زما جواب داو باندې مفتی صاحب تاسو چې کم تنقیحات دي اولا د هغې جوابات واوره تاسو اول تنقید کړی دی چې خبر واحد صحیح او ضعیف دواړه په عقیده کې حجت نشي کېدی که نه خبري واحد صحیح به حجت وي جواب دا دی چې خبر واحد چې کله ضعیف وي نو دا په عمل کې حجت نه ګرځي او چې صحیح وي نو په عمل کې حجت دی خو په عقیده کې دا حجت نه ګرځي دویمه تنقید تاسو کړې ده د ژوند د تعریف په باره کې اصل کې دا ژوند چې دی نو دا د یقین او د توهم په درمیان کې یو مرتبه ده ترجیح احد الطرفین مع تجویز الاخر دی کې دواړه طرفینو ته احتمالي خو دومره ده چې جانب د ثبوت په دې کې دا راجحي او هر چې د خبر واحد سره چې مونږ کم د ظنیت خبره کوو نو دې باره کې دا مولانا شبیر احمد عثماني صاحب د مبادی د علم الحدیث کې یو خبره ذکر کړې ده 105 صفحه ده فالظن الذي تفيده اخبار الاحاد انما هو القوي الراجح المقارب لليقين اخبار احاد چې کوم ظن پیدا کوي نو دا قوي ظن غالب چې ورته ویل کېږي او دا یقین ته نږدې مرتبه ده درېمه تنقید تاسو کړی دی چې یاره د قرائنو نه مراد څه دي دا د استقرا سره تعلق ساتي او کتابونو کې دا ذکر دي لکه د هغې نه ګڼ قرائن دي چې یو روایت شیخینو ذکر کړی یا دغسې یو روایت چې کم دی هغه حد د شهرت ته نږدې شوی یا یو روایت چې کم دی هغه مسلسل بالائمه مشهور ائمو نقل کړی خپل منځ کې د اخبار احاد تعارض نه قرآن او د صحیح احادیث او اخبار متواتره سره تعارض نه دا هغه قرائن دي چې دا خبر واحد له قوت ورکوي خو ما تاسو ته ووي چې دا د استقرا سره تعلق ساتي پاتې شه تاسو یو بل تنقید کړی دی چې یاره خبري واحد نه چې کوم اعمال ثابت شي نو دا به ټول موهوم یعنی ستاسو اعمال دا شکی دي موهوم دي صاحب د دې جواب واوره زمونږ اعمال چې دی دا موهوم نه دي اصل کې زمونږ د اعمال چې کم د خبري واحد نه ثابت نو د دې قطعیت او یقین چې وي نو هغه موهوم وي دا خو ستاسو د تنقیحاتو جوابونه شو بقایه تاسو یو خبره کړې ده چې یاره خبري واحد او خبري متواتر زه من حیث الاصطلاح منم نو ګوره مفتي صاحب د دې نه مخکې تاسو یو خبره وکړه هغه دا وه چې دا خبري واحد او خبري متواتر اصطلاحات چې دي نو دا بدعي دي او دا د معتزلو اصطلاحات دي نو چې دا بدعي شو د معتزلو اصطلاحات شو تا من حیث الاصطلاحات دا ومنل نو ته خو د واصل ابن عطا پوخ پر کټې شوي او ته خو کلک معتزلي شوي او کلک مبتدع شوي خو یو دویمه خبرې دې کړې ده چې یاره په دې اعتبار چې ډیرو نقل کلی نو دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې او چې لږو نقل کلی نو دا به شکی خبرې او بیا دی ویلی دی چې یاره کله خبري واحد دا صحیح ثابت شي او حدیث نو که خبري واحد او که متواتر نو دا د قرآن په شان به قطعي وي مطلب دا دی چې د یو سړي په خبر او د ډیرو په خبر کې ته فرق نه کوي اوس راشه قرآن کریم کې د مالی معاملاتو په باره کې الله وایي واشهدوا ذوی عدل منکم
دوه گواهان تاسو ونیسئ یو نه وایي دوه وایي اولي د دوو په خبره کې چې کم قوت دی نو هغه د یو کې نشته دی بیا چې کله هلته کې د زنا د ثبوت خبره راشي الله وایي دوی څلور گواهان اولي نه راولي څلور گواهان به راولي خبره سخته د ثبوت د زنا دی نو هلته کې الله جل جلاله څلور گواهان ذکر کړل او دا د علماو یو قولم دی چې کم از کم د تواتر دپاره کم مقدار داری چې څلور کسان خویي نو هلته کې معامله سخته ده نو گواهان هم څلور شو ځکه د څلورو په خبره کې چې کم قوت دی نو هغه په دوو په یو په دریو کې نشته دی نو د ډیرو د خبر او د یو د خبر فرق چې کم دی هغه قرآن کلی دی او ته انکار کې ته منکر قرآني او زه به تا ثابتوم راشه حدیث د بخاري او د مسلم دی او مشهور واقع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلور رکعاتو په ځای باندې دوه رکعاته مونځ کلی دی خطا شوی دی صحابي پاسې ذوالیدین باندې مشهور دی او قصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله منځ کم شوی دی او کستانه هیر راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو نه تپوس وکړه چې دا سړی رښتیا وایي د هغه د تصدیق د نورو خلکو نه وکړه د هغه یو خبر یې ونه منل چې کله نورو خبر وکړو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره یقین کړه او مونځ یې پوره کړو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو د ډیرو په خبر کې فرق کړی دی ابوبکر صدیق له مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه راغی یو زنانه د بوډۍ د نوسي میراث کې حصه غوښته ابوبکر صدیق ورته وایي چې ستا دپاره زه په قرآن او په سنت کې حصه نه مومم مغیره ابن شعبه ورته حدیث بیان کړ چې د نیا دپاره سدوس دی هغه ابوبکر صدیق د هغه خبره ونه منلو چې کله د صحابو سره مشوره وکړه نو د مشورې نه وروستو چې ډیرو خلکو له خبر ورکو خبره یقیني شوه نو بیا یې د نیا دپاره چې کوم دی شپږمه حصه دا مقرر کړه ابوبکر صدیق د یو د ډیرو په خبر کې فرق کړی دی ابو موسی شری راغی د عمر رضی الله عنه دروازه یې وټکوله درې ځل جواب میلاو نه شو واپس لاړ هغه وی ولې لاړې وی نبي علیه السلام نه مې اورېدلي دي چې درې ځل اجازت وغواړي څوک دله اجازت در نه کړي واپس به ځي وی یا به چې کوم دی تاله سزا در کوم یا به ثابتې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي اورېدلي دي هغه ډېر غمجن شلال د جومات نه انس بن مالک راوسته چې تا دا حدیث اورېدلی دی وی او هغه د یو د ډیرو په خبر کې فرق عمر بن الخطاب کړی دی ابوبکر صدیق کړی دی د دې واقعې متعلق په تذکرة الحفاظ کې امام ذهبي رحمه الله په ترجمه د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کې ذکر کوي چې ففي هذا دلیل على ان الخبر اذا رواه ثقتان كان اقوى وارجح ممن فرد به واحد وفي ذلك حث على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد امام ذهبي صفا ذکر کوي چې کله یو خبر دو روات نقل کینو دا به ډیر قوي او ډیر راجح وي د یو د خبر نه چې د ډیرو د یو په خبر کې فرق دی او چې څوک یې نه مني لکه ته قسم په الله چې د ټولو محدثینو د دې ټول امت مخالفت کې ته په دې خپله خبره کې دا مې د قرآن نه درته ثابت کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق د عمر بېشماره دي خو ټیم کم دی د وخت اختصار د وجې نه زه په دې باندې اکتفا کوم مخکې واوره وایي څنګه چې د قرآن لنډ صورت او اوږد صورت دا یو شان نو دغه شان احادیث هم که یو نقل کې که ډېر خبره په سند کې د ولې د ځانه اجهل جوړې که د قرآن لنډ صورت دی او که اوږد صورت دی خو په تواتر طبقه سره نقل دی سند کې تواتر دی نو آیاتونو له څه اعتبار دی کموالی او ډیروالي ده او دلته کې د سند خبره د سند کې روات ګڼ دي او یو دی فدي کې فرق دی د تشبیه د امور نه ځان خبر که بیا تشبیهاتو کې خبرې کوه باقي تا دلیل ذکر کړی دی په خپله دعوه باندې او دلیل کې د قرآن کریم آیت چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ګوره مفتي صاحب واوره دې آیت کې تاسو خبرې کړي دي یو خودی آیت کې تا دا خبره کړې ده چې رستا د بوتانو نه ثابتوم او زما د بوتانو نه ستا مراد چې کوم دی اکابرین علما هغه چې د امت د اصلاح دپاره چې کوم دی ټول عمر صرف کړی تا ته په بوتانو سره تعبیر کړی دی یو طرف ته ورته بوتان وي خو بل طرف ته ستا ځای نشته دی نو رالې د هغه احناف اصول دی خپل کړل چې یاره احناف وایي چې ما د عموم دپاره راځي نو ما خو فقرؤ ما تیسر من القرآن کې هم د عموم دپاره راځي کنا دا ستا خپل اصول دي چې یاره دلته کې چې کوم دی د عموم دپاره راځي او هلته کې د عموم دپاره نه راځي نو د انګریزانو د پاللی شوي عبدالحق بنارسي پر کټیا د هغه په اصولو باندې دلته کې عمل وکړه د احنافو اصول مخپله وه
او بل طرف ته ورته بوتان وي او بیا یې خبره مني نو ته خو بتپرست شوې مشرک شوې نو بیرته بیا ملا راوله یو غیر مقلد چې ښه مضبوط نکاح دله وتړي دا ستا جواب الزامي شه چې بیا سمې خبرې کوي باقي دا خبره چې یاره ما د عموم دپاره راځي نو د ما د عموم دپاره راځي خو د دې ما د عموم تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او د عمل سره دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د غلام احمد فرویز او د احمد سعید ملتانی پیداوار او د خضر حیات دی د نسواریانو نسل ته وګوره ان شاء الله لار ته خطا ده او غوږ وتک دی چې نن به د الله د پیغمبر د احادیثو تکذیب دی څومره کوي او خلکو ټول په کورا او غوږونو باندې غوږ شي دا هغه پنځ پیریان دي چې په منبر قرآن او سنت کول نن د پیغمبر علیه السلام سنت د عقیدې نه هم بار کوي نن د پیغمبر علیه السلام په سنت چې ثابت شوي وي په صحیح سند باندې وایي دام د شک او د یقین منځ کې یو مرتبه ده تاسو به ټول عمر په احادیثو شاکیان یو دی شک کې به تاسو مرئ او انشاءالله یا به پنځ پیریان اهل حدیث کېږي او یا به رس ترز په دې انکار حدیث کې لکه د احمد سعید ملتانی او د منیر شاکر او د خضر حیات وروړي او په دغه طریقه به الله دا فتنه ختموي چې ګمراه کېږي به اول خبره یاد ساته تا چې کومه تبصره کړې ده د ځوان بچي او د بوډان وصیه وی خبر واحد چې بالکل صحیح وي خو دا په عقیده کې حجت نه دی جواب دا دی چې لغونده کې په دې خپل خبر د امام ابو حنیفه حواله پیش کړه د کتب احنافونه وجه دا چې ته حنفي او مسلم الثبوت مې روا چې فعلم ان المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده لګي حواله پیش کوه ځکه ته غیر مقلد نه ته مقلد محتب بالقرائن د دې خبره د کتب احناف نو خویدا په استقراء عمل دی الکه استقراء هو بغیر مقلد کوي وکټوري به کوي دارنګ اهل حدیث به کوي د سنابلی اولاد به کوي نو د استاد سره سکار د چې ته استقراء کې مجتهد نه مقلد فعلم ان المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده د استقراء د پاره دی حنفي اصول کې خپل معیار مقرر کا بل خبره وی اعمال که په صحیح سندوم ثابت شي د قطعیت او د یقین منځ کې یو وهمي مرتبه ده دا د دې دلیل دی ان شاء الله چې احناف پنځ پیریان په خپل عملونو کې شکیان دي او دې ته یقین نشته دي د شک او د یقین په منځ کې ټول عملونه کوي ځکه چې خبره واحد صحیح باندې ثابت شوی عملونو تاسو قائل یې او دا بس یقین ته نږدې کوي خو د شک او د ګمان نه نو باسي تاسو شکیان یې ان شاء الله نو زما در باندې دا یو سوال دی او را روان دی بل خبر وی اخبار احاد اصطلاح ته د بدعت ویل دی غوګونه کلاو کا د حنفیت دی پمنو نسوارو عادت کړي سیګریټیانو نسواریانو احناف بنس خدا نسوار سم جایز دي نو ته کوا د خضر حیات پشان لند دی شونډه وپړسو نسوار دی حاضر کا چې مازغری کار شروع کی مزغور کار پرېخې د ټول ګروپ والے اوري من کله ویلی دی من دا وایو د اخبار احاد او د متواتر اصطلاح کې من حيث الاصطلاح بالکل جایز دی چې د تمویل او چې لا مناقشه فی الاصطلاح او کدا اخبار احاد او متواتر نه مراد په حجیت کې فرق کی چې ځواني به یو په عقیده کې به نه چلیږي نو مې دا فرق بدعي دی ما بدعت مشروط او مقید ویل دی او تلګ نسوار حاضر کا چې مازه حاضر شي تنقیحات ځان سره نوٹ کا سوال دا دی چې د عقیده او د عمل منځ کې ته فرق کې نو د اثبات العقیده او عمل مصادر جدا جدا دي قرآن او سنت کې اول او ناصر جواب کو بیا په دلیل سره فرق بیان کا چې عقیده کې بس چلیږي او سب نه چلیږي عمل کې بس چلیږي او نه چلیږي په دلیل سره وضاحت وکا دویم تنقیح کچرته کې د احادیث تاسو یقیني ځواني غنه نو آیا د ځوانیات منکر کافر وی کچرته نیوی کافر نو منکرین حدیث ته تاسو کافر ولې وای او منیر شاکر مو د جماعتي پالیسۍ د وجه ضرورت باندې استول اگر چې بیا متشهید وي او دعاګانې کوي او کچرته کې دا ځواني روایت وي نو بیا د دې په انکار سړی منکر حدیث کیږي څنګه دا خبره واضح کا بل تنقیح دا چې ابتداء تقسیم د متواتر او د خبر واحد په اعتبار د حجیت دا ټکیات ساته دا تقسیم چا کړی د دک سړی راتلک په ګوتا کا په حواله سره بل اهم سوال دا دی چې تاسو د اصول حدیث په لحاظ سره چا پس روان یې محدثینو پسې کده احناف خپل اصول دي د متواتر خبر واحد منځ کې فرق حجیت قطعیت دی اصول حدیث کې تاسو چا پسې وضاحت وکا
بیا تاسو خزعبلات ویلی دي دلایل خو لا شروع کړم نه دي چې نه دي شروع کړم نو منځ تمرا دانګه اوس زه د دې جواب ځکه نه کوم چې ستاله سلسله د دلایل نه د شروع خو ډېرې کمزوري خبرې دي کړې دي واشهدوا ذوي عدل منکم نه پته لګي چې کسان دوه کړو نو یو بیکاره دی وای دا رنګ په زنا کې څلور کړو پته لګي چې درې او دوه بیکاره دي وای په غلا کې دوه کړو پته لګي چې یو بیکاره دی لہذا یو کې وی دوه کې فرق دی یاد ساته بیوقوف انسانا یاد ساته په مانوي طریقه باندې د عوامو ذهن کې د انکار حدیث خورون کیا یاد ساته د قران په نوم باندې د حدیث دشمنه ته ولاړه قسم بالله زه چې تا ته منکر حدیث وام نو دا ملازمه ده په نسبت د انکار قران سره ته چې څنګه منکر حدیث د دین خبيث منکر قرانو می یو داده د زنا په باب کې چې گواهی کوي د رسول الله کې کدا د حدیث راویان کوي هي د عقل نخلاصه دویم جواب د غلا په باب کې او د معاملات په باب کې چې کله قاضي له فیصله وړي نو راویان د رسول الله خبره وړي کنه غیر راویان عام خلق د عام سړي خبره وړي مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خبره کو چې هغه الله حجت ګرځولې دی او د هغې د یقین او د حفاظت ذمہ داری الله غسته ده د زنا په باب کې نقل کوونکی او زناکار دا رنګ د غلا په باب نقل کون کی گواهان او دا غل دا نه ګوریات ساته سفیان سوری دی دا نه شعبه او سعید ابن القطان دی نه دا امام وکیع او عبد الله ابن المبارک دی د حدیث نقل کون کی یو خود رسول الله خبره ده د غل غلا نه پیش کی د زانی زنا نه پیش کی د رسول الله حدیث پیش کی دا ته کم قسم قیاس کې د مزغوص عیسی د کار کوي دا سفیان سوری راضی او د رسول الله خبره نقل کړي دا شعبه راضی او د رسول الله خبره نقل کړي دا سعید ابن القطان راضی او د رسول الله خبره په سند نقل کړي دی کی او د غلا باب قاضي ته نقل کولو کې د زمکه او د اسمان فرق دی په دی کې او د زنا باب قاضي ته وړلو کې د زمکه او د اسمان فرق دی غلو او زناکار او عوام خلق د حدیث او پراویان او د رسول الله په خبرو مقیاس کوم ملعون انسان تر اوسه د حدیث هم نه دی پیژندلې ته د مماثلت او د مثال ته لګو ګوره د مصداق او د دې یو بل سره تعلق شته لعنت شو پتا شه د رسول الله حدیث ته د عام راویانو خبري یو زناکار او پراویانو باندې ورړې د عام د محققین او محدثینو د راویانو او د رسول الله نقل شوی خبره دا ته د غلانو د گواهه باندې قیاس کې ولعنت شه استاد احمد سعید ملتانی په پلاستیکی عقل باندې شه ای د واصل ابن عطا معتزلی بچیا دومره ظلم کې دا د احادیث د رسول الله علیه السلام یقیني خلکو کړی دي دا یو سفیان ابن عیینه او سفیان ثوری او شعبه چې روایت نقل کی دا د زنا په باب کې کسل کس گواهیو کې یو سفیان ثوری گواهه ته درسي لیونی مازغری خراب دي دویم جواب دا دی ک اشهدوا ذوی عدل خود وشو بیا متواتر نشو خبر واحد دی اربعتن کسلور پس باب د زنا کې شو نو سلور خو بیا خبر واحد متواتر نه دام پتا باندې رد چې خبر واحد غونډه مسله وي د دوه راویانو پس وجه د سړی نه لاس کټ کیږي د سلور راویانو د سلور خلکو د خبرې د وجه په یو سړی باندې رجم جاری کیږي نو چې دومره لوی طاقت دا خبرې لري نو د رسول الله ته منسوب حدیث او نقل کوونکي راویان په یوازې څومره طاقت مني په دې باندې د سغل نه لاس کټ کیږي دا د عام سړی خبره ده او عام گواهان دی په دې لاس کټ کیږي نو یو گواه چې راشي او د رسول الله خبرو کې واغر راوي وي محدث وي دا غي به څومره طاقت دا ټول ستا په مخ سپیړي دي خو چې کله ته استدلالو کې بیا به جواب در کوم ما اول دلیل ذکر کړو چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دومره لوی کمقل د دې دلیل جواب دی نه دی کړو ان شاء الله خلق به اوري ما ویلو ما د عموم د پاره دی ځکه قرینه صارفه او مانعه او مستثنا ول نشتا لہذا ما عام د رسول الله خبر واحد کی ته ملاو شو که رسول الله خبر په متواتر کې ملاو شو فخذوه کا عقیده یو کا عمل وی منی به ان شاء الله د دې حدیث تول تنه شکوله پاتې شدا د لوی بے وقوف انساني وی که رسول الله حدیث تعالی په طریقه د ضعف درکینوي سبق ظالم رسول الله حدیث په طریقه د ضعف نه ور کوي هغه په آتاکم الرسول کې ناراضي وی قرینه استثناء وهایا من قال علی ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار قرینه ده کنا من حدث عني بحديث يرى انه كذب قرینه ده کنا دارنګي یفترون علی الله الكذب قرینه ده کنا دا قرینه تر پاره کافی نه دي فهم السلف پیش کا دا قران حدیث په ظاهر اغستل د ټولو سلف او اتفاق ده لہذا ان شاء الله جواب نشو کوله جما دویم دلیل ځان سره نوٹ کا سورہ یاسین آیت نمبر 20 وجاء من اقصى المدینه رجل نقردا راغله ده او د انبیاء او د عقیده بیان نقل کړي ده نو دا یو سړی د عقیده بیان کړي
کړی دی الله دله جنت ورکړی دی او مخالفین هلاک کړي دي اتبعوا المرسلین ټکی ویلی دی اتباع په عقیده او عمل دواړو کې شامل ده دا قرآن مونږ ته نقل کړی دی د خبر واحد په ذریعه باندې قوم ته حجت د عقیده او د عمل رسېدلی دی دا صریح دلیل دی چې خبر واحد په عقیده کې حجت دی بل آیت د سورۃ توبه زما دریم دلیل نقل کا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم طائفه اطلاق په یو او په دوه په لسو شلو ټولو کېږي وګوره بخاري حدیث نمبر 7245 لہذا یو سړي باره کې ویلي دي چې ولينذروا قومهم دا یو سړی د قوم ویری دا مستقل دلیل دی چې خبر واحد حجت دی او دلته قرطبي صاحب هم وی فيه بالدلیل على وجوب العمل خبر الواحد وهو صحیح پدې کې دلیل دی چې خبر واحد باندې کومه خبره ثابت شي دا وجوب العمل ده فلهذا زما د یو دلیل جواب دی نه دی کړی او خپل دی په جواب دعوه باندې لا دلیل نه دی پیش کړی ان شاء الله قیامت براشد احمد سعید ملتانی پرکاټیان دا به دلیل پیش نکي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مفتی صاحب اولا تاسو چې کوم زبان استعمال کړی دی نو دا ډېر نامناسب زبان دی تاسو د غلام احمد پرویز او د نورو خبره کړې ده نو هغه مونږ غټ زندیق او کافر ګڼو زمونږ ورسره هېڅ تعلق نشته دی او خوا ټیم کم دی تفصیل کې نظم او هر چې علامه خضر خیاط بکروي صاحب دی نو دا د اهل سنت والجماعت یو لوی ترجمان یو محقق مدقق عالم یې ګڼو خو تعالی ته تنبیه در کوم چې مال حق حاصل دی چې زه ستا په زبان کې ستا جواب وکم خو نه یې کوم د الله د رضا دپاره او د سامعینو په خاطر او تا ته ویم چې بیا داسې زبان استعمال نه کړي هسې نه چې زه بیا جواب ته مجبور شم بیا زه راځم ستاسو سوالاتو ته تاسو یو سوال کړی دی چې د عقیدې او د عمل مصدر یو دی او که جدا جدا صاحب تا د عقیدې تعریف ما ته پوسلی او تا کلی چې جزم القلب وعقده على توحید الله وجب الايمان به دون شک مطلب دا دی چې په عقیده کې قطعیت او یقینیت وي د دې وجه نه مونږ وایو چې د عقیدې دپاره یا قرآن یا سنت متواتره یا اجماع قطعی دا به درکار وي او هر چې عمل دی نو په عمل کې خبرې واحد هم کار ورکوي حجت جوړېدی شي بیا تاسو وی چیرې په دلیل سره تفصیلي فرق نو چونکې دا خو زما دعوه ده نو وروستو به بالترتیب زه په دې باندې دلایل شروع کوم او همدا خبره به بیا دوباره ذکر کوم دویم تاسو یو خبره کړې ده چې یاره احادیثو ته تاسو ظني وایئ که نه وایئ چې ورته وایئ نو منکر یې کافر ولیدی او چې ورته نه وایئ نو منکر یې کافر کوئ ولي حضرت خبر واوره زما په جواب دعوه لا تر اوسه هم نه یې پوهه ما جواب دعوه کې غیر محتف خبر واحد غیر محتف بالقرائن دا مفید د علم یقیني نه دی بلکې مفید د علم ظني دی لہذا په عقیده کې حجت نه دی او په عمل کې حجت دی مطلق احادیثو کې خبره نشته دی یو سړی مطلقا د احادیثو نه انکار کوي نو دی خو د سنت متواتره نه هم انکار کوي نو او دا خو د محتب بالقرائن اخبار احاد نم انکار کوي نو دا خامخا دې ته مونږ کافر وایو او پاتې شو خبره د خبر واحد نو چې په تاویل سره انکار کوي نو د باندې څه خبره نشته خو چې بلا تاویل انکار کوي نو مونږ وایو دغه ګمراه دی لہذا دې خبرو کې احتیاط وکړه په مطلق احادیثو کې زمونږ خبره نه ده حضرت خبره دا په خبر واحد او غیر محتب بالقرائن کې ده غیر محتب لفظ ته چې ته سوچ کې نو ته به بیا ډېر لرې تللی بیا تاسو یو خبره کړې ده چې اصول حدیث کې تاسو چا پسې روان یې حضرت واوره په کولاو غوږونو په هر فن کې موږ د ماهرینو د فن تقلید کوو په هغې پسې ځو او یو سوال هم دا کړی دی چې یاره په حدیث کې په اعتبار د حجیت سره تقسیم چا کړی دی نو زه یم تا ته ویلی چا دي ده تقسیم په حدیث کې په اعتبار د حجیت سره نه دی حضرت کان کھول کر سنو یہ جو حدیث میں تقسیم ہے اگر تقسیم دادے چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې مونږ ته دا کوم حدیث را رسیدلی دی نو دا په اعتبار د التوسل من رسول الله صلی الله علیه وسلم الینا سره دی چې دا مونږ ته په کومه طریقه باندې را رسیدلی دی په اعتبار د حجیت سره نه دی اوس راځم خپلې خبرې له تا خبره کړې وه چې یاره حدیث چې صحیح ثابت شي نو که د یو خبره یو که د ډیرو وي
نو دا به بالکل یو شان او دا به چې کوم دی د قرآن په شان قطعي. حضرت ما ته یو مثال پیش کړه چې ګوره سوره بقره کې آخر کې الله د مالی معاملاتو په باره کې د ګواهانو حکم چې کوي نو واشهدوا ذوی عدل منکم دوه ګواهان ذکر کوي. او سورة النور کې د زنا په باره کې د څلورو ګواهانو تذکره کوي چې په زنا باندې بس څلور ګواهان پیش کیږي. وجه دا ده چې دلته مالی معامله ده په هغې کې نرمي ده نو دوه ګواهان هم کافي دي. او هلته کې خبره سخته ده نو د هغې لپاره کسان ډېر پکار دي. نو د ډېرو زما مقصد دا دی د خبرې چې د ډېرو په خبر او د یو په خبر کې فرق وي. پاتې شوه ستا دا خبره چې یاره تا چې کوم دی راویان سفیان ثوري او سفیان ثوري او سفیان بن عیینه دا دې په زناکار او په غل باندې قیاس کړي دي. نو سبحان الله دې خبرو باندې ستا د سوچ هم نه دی ورغلی چې زه څه ویم او ته څه وې. زما مطلب دا دی چې هلته کې زه دې خبرې دپاره د آیتونه تا ته پیش کوم چې د یو په خبر او د ډیرو په خبر کې فرق دی. پاتې شوه دا خبره چې یاره د شهادت او دغه شان چې کوم دی د رواتو د نقل چې هغې هلته چې کوم دی ثبوت کوي ګواه کوي او دې روایت نقل کوي نو دې سره زما څه کار نشته دی. هغې هم هلته خبر ورکوي دی هم دلته خبر ورکوي. د یو او د ډیرو په خبر کې فرق دی. او بیا مې د احادیثو نه تا ته مثالونه وویل په هغې خو تا بلکل ځان غلی کو او کنځلې دې وکړې ولاړې مخکې تیر شوې. خو خیر زه دوباره بې ترتیب زه دغه احادیث بیا تا ته راوړم. ښځې مخکې خبره اوس واوره. ستا دعوه دا ده چې خبرې واحد مطلقا محتف بالقرائن وغیره قیود پکې نشته دی. دا مفید د علم یقیني دی او دا پشان د قرآن دی. او په دې دلیل پیش کړه چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یو خبره واوره تا دا خبره وکړه چې یاره نور الانوار وغیره کې لیکلي دي چې من او ما د عموم دپاره راځي. نو زه تا ته ویم چې یو طرف ته خو ته احنافو پسې لګېدلی خو بل طرف ته هم ته رالی او د هغه د احنافو د کتابونو نه چې کوم دی تا اصول راواخیسته او په هغې باندې د خپل استدلال وکړو. د احنافو نه بغیر ته استدلال کولی شي او که نه شي کولی که یي نو وکړه. دویمه خبره دا ده چې ته خو د فهم السلف خبره کې نو چې تا آیت پیش کړه نو په کار دا وه چې په دې آیت باندې تا د سلفو د آیاتو ساته دا دي دا سامعین هم واوري چې سلفو د سلفو حواله جات به تا پیش کړي وي په استدلال کې. درېمه خبره دا ده چې په ما آتاکم کې تا خبره وکړه هغه چې پیغمبر تاسو ته درکړي آتاکم چې تاسو ته درکړي که په هره طریقه که په طریقه د خبرې متواتره او که د خبرې واحدي فخذوه نو هغه واخلئ. نو ګوره حضرت واوره او بیا دې په دې کې چې کوم دی د قرطبي عبارت دې هم پیش کو. قرطبي نه بلکې چې د هیڅ یو مفسر عبارت دې هم پیش نه کو. خو دې کې واوره امام قرطبي ذکر کوي چې انه محمول على العموم في جميع اوامره ونواهيه. ما چې د عموم د پار راځي نو د نبی علیہ السلام اوامر او نواهی ته شامل ده دا طرق ته نه ده شامل. دویمه خبره دا ده چې مفتی صاحب ته بار ویم چې ته به ډېر څه یاد کې خو کنځلې مه کوه په خبرو باندې سوچ وکړه. آتاکم تا ته دا پته هم نه لګي چې دا حقیقت دی او که دا مجاز دی. فخذوه دا پته هم تا ته نه لګي چې دا حقیقت دی او که دا مجاز دی. صاحبه دلته کې دوه استعارې دي. آتاکم اتیان وګوره قرطبي مناولې ته ویل کېږي مناوله ده دلته کې په معنی د امر باندې دی. او خذوه دلته کې نیول نه دي اخذ بالید نه دی بلکې دې کې عمل مراد دی. نو معنی ده هغه چې امر وکړي تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو پې عمل وکړئ. اوس امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا ته دا بلا واسطه نه دی صاحبه. ما پیغمبر نه دی لیدلی تا نه دی لیدلی نو امر د پیغمبر را رسېدلی دی موږ ته په واسطو سره او د هغه واسطو نه بحث کوي د اصول حدیث ماهر علما او هغه تقسیم کوي متواتر ته دغه شان خبري واحد ته. پاتې شوه دا خبره چې په هره طریقې نو چې په هره طریقې نو بیا خو په دې کې عموم راغی. بیا خو په دې کې چې څومره روایات دي که منقطع شو او که مرسل شو نو هغه ټول طرق په دې کې داخل شو
چې تا دې ځای ته شامل کړو بیا د اصول حدیث کې چې څومره اقسام دي بیا به په دې کې هغه ټول داخليږي. دویم دلیل چې وجاء رجل من اقصى المدینه قال یا قوم اتبعوا المرسلین. نو دې ځای کې تا وی چې هغه د انبیاو د عقیدې بیان کړی دی. صاحب دلته خو د عقیدې بیان نشته، خو صرف دا خبر وکړه چې اتبعوا المرسلین. نو د دې نه ته استدلال وکړه، خو په فهم السلف باندې بیا به زه د هغې جواب وکړم. دریم دلیل دی پیش کړی دی چې فلولا نفر من کل فرقه. دلیل نه خو آیت دی ویلی دی کېدای شي ثواب به درته میلاو شوی. او دې کې د خبره کړې ده چې یاره طائفتون دا یو ډیرو هر څه ته ویلی کېږي. عبارت د قرطبي دی نیم ویلی دی چې بالدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد. حضرت خبره واوره. امام قرطبي داسې خبره کوي وی ولا شک ان المراد هنا جماعت لوجهین. په دې کې هیڅ شک نشته چې د طائفتون نه دلته پوره جماعت مراد دی. وجه وأحدهما عقلا والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب. غالب گمان موافق علم چې کم دی دا په یو سره نه حاصلېږي. واما اللغة فقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فبضمير الجماعة. دلته کې ټول چې کم دی ضمایر د جمع راغلي دي.